السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو زم انجینیر ارسلان خان تاسو ما ګوري د پی ټی وی نېشنل پیښور نه بالکل نیغ په نیغه تاسو خبرونه ګوري او څنګه چې تاسو همیشه د خیبر پښتونخوا د پیښور ستر ښار نه دا خبرونه ګوري نو په دې کې اکثریتي زموږ فریکوینټلی دلته میلمانه راځي او میلمانه چې څومره راځي هغه مختلف فیلډ سره د هغو تړون وي او په خاصه توګه دلته دا کوشش وي چې ستاسو صحت حوالې سره خصوصي تور داسې سیګمنټس داسې سیشنز راشي چې په هغې کې داسې پوهه خلک چې د بیمارۍ سره تړلي دي د هغه سپیشلیټي وي نو هغو سره پوښتنې وشي ډېر معلومات ستاسو د ذهن د فکر په رڼا کې هغو نه وشي او پوښتنې هم هغه رنګه وشي نو هغو جوابونه سره زیاتې مسلې یا ستونزې چې کوم دي یا د هغې اګاهي چې کوم ده نو موږ ته میلاو شي خصوصي طور د پی ټي وي منیجمنټ دا فیل کوي دا محسوسوي چې معدې حوالې سره زموږ غیر چاپیره ماحول کې سټیټسټکس چې کوم دي مریضان چې کوم دي یا مسلې چې کوم دي دا ډېرې زیاتې دي نو نننۍ خپرونه چې کوم د خصوصي طور موږ محترم ډاکټر صاحب له بلنه ورکړله ستاسو ترمنځ او دغه ترمنځ نه هایله کېږي چې موږ سره خپرونه کې شریک او شامل دي ډاکټر عمران الله څوک چې سپیشلیټي لري په ګیسټرنټالوجي کې هیپاټالوجي کې دیو ماهر امراضي جگر او معده دي دې سره تړلي دي چې څومره کوېسچنز دي دا به هغو سره کېږي ډاکټر صاحب تاسو ته درون راکړلی وای خپرونه کې ډېره مننه تاسو ما ته دعوت راکړم او دا ما دپاره ډېره فخر خبره ده مننه جی ډاکټر صاحب څنګه چې انسان ذهن معدې طرف ته لاړ شي که نه ډایرکټ نیغ په نیغه مسلې موږ ګورو د بدهضمۍ د معدې د سوځېدو دا سب مسلې دي څه ستونزې دي چې دا زموږ د ګیر چاپېره ډېر زیات دي وجوهات یې څه دي او د علاج لارې چې کوم ده یا د روکتام لارې چې کوم ده هغې څنګه کیدی شي جی نن سبا زمونږ په ډے ټو ډے پریکټس کې د معدې بیماران ډېر زیات شوي دي یې مین وجه دی بدپرهیزي بدپرهیزي کې ټوله کې کامن چې دی نن سبا یو فیشن جوړ شوی دی جنک فوډس والا نن سبا هر کور کې یو جنک فوډ که ماشومان دي که ځوانان دي که بوډاګان دي ټول جنک فوډ شکار دي او یې سره بیا کولډ ډرنکس یو فیشن جوړ شوی دی چې ایک اسپیشلی سټینګس په نوجوان نسل کې ډېر کامن شوی دی چې یو فیشن یو سټیګما جوړه شوی دی یې سره نور سټریسفل ماحول چې دی نن سبا زمونږ هر طرف ته سټریسفل ماحول دی چې ایک اسپیشلی اکانومیکل کوم حالات دي یې د وجې نه په هر کور کې سټریس کامن دی یې د وجې نه معدې پرابلمس زیات شوي دي یې سره سیګریټ نوشي شوه الکوهل شو او شوګر مریضان چې چا کې شوګر وي نو ایک ښه معدې بدپرهیزي او معدې تکلیف زیات شي صحیح دغه ډاکټر صاحب لکه دغه خو ایشو شوه خو دغه کازز شو بیا د دې مطلب دا بعضې خبرې خو د انسان د وسه نه وي که نه چې هغه نشي کنټرول کولی خو په دغسې قسمه سچویشن کې چې لکه مطلب دا ځینې خبرې خو زموږ د اختیاره دي او که دا ځینې زموږ د اختیاره نه دي نو په هغې کې موږ له څه کول پکار دي په ټول کازز کې چې تاسو څنګه وویل جی دی کې څنګه د کازز تاسو ته مار کړ دې روکتام هم څه داسې ګران نه دی صحیح کې سپیشلی مونږ چې کوم د جنک فوډ دی که دا مونږ اوایډ کو یا اعتدال سره استعمال کو نو بیا هم معدې بیمارۍ نه مونږ بچاو کولی شو یې سره کوم کولډ ډرنکس دي ما خو په خپل کور باندې کولډ ډرنکس بیخي بند کړي دي نه ماشومانو ته نه نور ته اگر پیسې خرچه راشي او معدې بیماری هم کور ته سړی ورسره راوړي نو کولډ ډرنکس اوایډ کول پکار دي یې سره زمونږ اختیار کې سیګریټ نوشي زمونږ اختیار کې دی نو سیګریټ نوشي نه الکوهل نه که مونږ پرهیز وکړو نو بیا معدې نه مونږ بچاو کولی شو سټریس داسې شی دی چې یې نه بچاو نن سبا حالات کې ممکن نه دی هر کور کې سټریسفل سچویشن خامخا وي نو هغه یو کاز غدي خو هغه زمونږ اختیار کې نه وي یې لپاره کور ماحول او سټریسفل انوایرمنټ هغه کنټرول کول پکار دي خو بل شوګر چې شم عام زمونږ اختیار کې خو نه دی خو چې کنټرول وي څومره کنټرول سټریکټ کنټرول وي نو بیا هم معدې بیماری هغه بچاو ممکن دی صحیح خصوصي طور د نوري مسلې به هم راځي خو تاسو چې کومه مسله دي کې زه خپل ذهن حوالې سره پوښتنه هم لرم او بیا په تاسو نظر هم اخلم چې د څومره پرابلمز تاسو یاد کړه معدې سره تړلي څومره کازز تاسو یاد کړه په دې کې خو موږ یو دام ګورو چې موږ په ځای ناسته کوو او ورسره دغه فوډز او دغه زموږ لایف سټایل وي نو که د دې نه علاوه دغه هم اوایډ شي او د ورزش چې کوم دی یا تله راتله چې کوم دی ګرځېده چې کوم دی ایکسرسایز چې کوم دی
پر سټرس او پر نورو ټولو مسلو د هغې څه اثر کیدی شي که نشي کیدی؟ جی بالکل ایکسرسایز ډېر زیات تعلق دی دې ته وایي هیلتي لایف سټایل. او د کوم ناستې چې مونږ سیټینګ کوم پوزیشن کې مونږ کار کوو هغه کوو ایکسرسایز ته سیډنټري لایف سټایل وایي. نو ایکسرسایز نن سبا ریکمنډیشن دا دي چې کم از کم نیمه ګنټه برسک واک دا ډېر ضروري دی هیلتي لایف سټایل لپاره. نو معدې بیماری هغې سره کمېدلی شي چې کوم خلک ایکسرسایز کوي برسک چهل قدمي کوي نو ډېر ضروري دي. د خصوصي طور تاسو دا ټکي استعمال کو ساده پښتو کې زموږ کتونکو ته پته لګي دا کم رنګه تک د تللی دي چې دا لږ د منډه هم نه وي او سلو چهل قدمي هم نه نه سلو نه لږ تیز واک وي دې ته برسک واک وایي. نو هغه ډېر ضروري دی هیلتي لایف سټایل لپاره. او سیډنټري لایف دغه دی چې نن سبا تاسو کتلی دي په هر کور کې دوه دوه درې درې ګاډي وي نږدې مارکیټ پې هم مونږه واک باندې نسو مونږه ګاډي راوباسو نو دا یو سیډنټري لایف سټایل دی. نو دا ایوایډ کول پکار دي. څومره واک سړی کولی شي نو هغه ضروري دی معدې بیماری بچاو لپاره. جی ډاکټر صاحب موږ ګورو نو د معدې د جراثیمو اکثر دا ټرم یوز کیږي بیا اکثر ځینې خلک چې کم دی نو ټیسټونه کوي او هغه ټیسټ چې کم وي نو هغه چېرته نیګیټیو راځي نه خو چې ګوري نو زیاتره پازیټیو وي. دا سره دا اصطلاح چې کم دا ستاسو میډیکل یا ستاسو سپیشلیټي په اصطلاح کېږي؟ جی معدې جراثیم چې دي دا یو کاز دی بد پرهضمي دپاره. خو دې دا مطلب نه دی چې ټیسټ پازیټیو راغه نو هغې مریض ته د ایچ پایلوري د وجې نه دي. ځکه د کوم ټیسټ مریض مونږ ته راوړي هغه انټي باډي ټیسټ وي بلډ والا ټیسټ وي هغه ټول عمر دپاره پازیټیو راځي. ایون که مریض میډیسن استعمال هم کي هغه بیا هم پازیټیو راځي. نو نن سبا ایچ پایلوري دپاره کوم انټي باډي ټیسټ دی دا ریکمنډډ نه دی. خو چونکې پریفري کې تاسو ته پته دی هر ځای کې لوکل خلکو دکانونه کولاو کړي لیبارټریانې کولاو شوي دي نو هغه بس دا ټیسټ ورته وکړي ورته وایي ستا معدې کې زخم دی او جراثیم دي. دا قدرمن کتونکو چې څومره زموږ په کلیو کې دي په بانډو کې کتونکي دي په دې ټایم کې ډاکټر صاحب چې کوم خصوصي طور دا ذکر کوي نو دا دغه ټیسټ حوالې سره کوي په دې لږ تاسو ځان پوهیږئ خصوصي طور تاسو وایي چې زموږ کلیو کې دا مسله زیاته بالکل دا پیریفري کې او سپیشلی افغانستان نه موږ ته ډېر زیات ایچ ایم سی ته مریضان راځي چونکې موږ بارډر سره نږدې یو نو موږ زیات کوم فلو دی افغانستان نو افغانستان کې باید ټیسټ کړی وي او به وایي چې ډاکټر صاحب زما معدې کې زخم دی او جراثیم دی بیا مونږ تقریبا نیمه ګنټه خو لګي چې مریض مونږ کاونسل کوو پوهه کوو یې نو اې دپاره ریکمنډډ ټیسټ شته دي معدې جراثیم دپاره اې دپاره مونږ یو سټول کې په غټو متیازو کې ټیسټ ورته وایي ایچ پایلوري سټول انټیجن نو هغه ریکمنډډ دی انټرنیشنلی ورلډ وایډ او یو بل دی یوریا بلډ ټیسټ نو ریکمنډډ دی کې مونږ ته ژوندي جراثیم پته لګي او دا کوم انټي باډي بلډ ټیسټ دی د کې مړه جراثیم وي نو هغې څه فایده نشته. صحیح سمری جی ډاکټر صاحب د معدې دې نه علاوه نور څه مسلې دي چې مرضونه دي چې هغه تاسو ته راځي د هغې مریضان او هغه په دې ریجن کې لږ زیات دي؟ جی زمونږ زیات مریضان چې وي هغه هارډ برن ته چې مونږ ګرډ وایو ګیسټرواسوفیجل ریفلکس ډیزیز هغه ډېر کامن دي او بل داسې مریضان وي چې هغه وایي چې ما خوراک ته زړه نه کېږي لږ خوراک وکړو نو ما باندې بوج راشي ځنه مریضان وي چې ته وینه کمیږي معدې کې زخم وي یا خدا نخواسته کینسر وي نو وینه کمیږي نو مونږ کیمرې معاینه وکړو نو کې کینسر تشخیص وشي یا بل زمونږ چونکې ټرشري کیر هاسپټل دی حیات آباد میډیکل کمپلیکس نو هلته الټۍ سره وینه چې راځي مریضان مونږ ته ډېر راځي او سپیشلی مونږ سره افغانستان نه کوم مریضان راځي کې معدې علامات سره معدې کینسر یا خوراک نه لای کینسر ډېر زیات تشخیص مونږ کوو سپیشلی افغانستان نوجوان نسل چې کوم دی یوزولي کینسر په 50 یا 60 ایئر پلس ایج کې وي خو نوجوان نسل افغانستان بیلټ کې کې کینسر ډېر کامن مونږ ډایګنوز کوو. صحیح دغه د څه کازز معلوم دي چې د معدې د کینسر؟ جی د مختلف کازز دي خو افغانستان بیلټ سره ریلیټډ چې کوم دي انوایرمنټل او وار ایریا تقریبا 2 ډیکډز نه هلته کې 3 ډیکډز نه وارز او د کوم بایولوجیکل داسې زونه کېږي نو یوزولي هغې سره لینک کېږي. ټیک ده دا خو جی تاسو د معدې مسله یاد کړه او چې څومره مرضونه دي د هغې تاسو کازز هم ویله علاجونو ذکر هم وکړو
خو د دې نه هټ کر چې چاته مسله نشته اوس او هغه الله ولا صحت ورکړی او الله دې صحتمند لري خو هغه وایي چې زه په وړاندې باندې خپل ژوند تېروم نو زه د ژوند طور طریقه د سهار نه واخله تر ماښامه پورې او تر د خوبه پورې دا کم رنګه وساتم چې په دې کې د خوراک سکاک هم او زما نور ژوند چې کم دی دا هم ښه پاتې شي او سره د دې مسلو نه هم زه بچ شم. جی بالکل اس ګران پرهیز یا نه دی یا ګران لایف سټایل نه دی ا سمپل لایف سټایل دی خو کومګه هغې دپاره یو سوچ اپناو کو چې دا زه تېرول غواړم سه ایک یو خو دا دی چې مونږه کم مقدار کې اعتدال کې خوراک کوو دا ډېر ضروري دی مونږ چې چېرته هم خوراک کې کینو نو معده څو پرې فل مړه شوي نه وي نو مونږ نه ورنه پاسو نو دا یو غلط ټرینډ دی زمونږ حدیث هم دی پیغمبر علیه السلام هغه وایي چې تاسو کله هم خوراک کوئ نو معده په 3 حصې کې تقسیم کوئ یو حصہ خوراک یو حصہ اوبه دپاره او یو حصہ خالی پرېږدوئ نو دې ته وایي اعتدال پسندي نو معدې بیماریانې نه سړی بچ وي یو خو دا امپورټنټ او بل مونږه خوراک مقدار چې دی یو خو کم شي او بل فریکوینسي لږ زیاته کو لکه روټین کې 3 ټیمه مونږه شپږ ټیمه خوراک وکړو خو لږ وکړو او بل سیډنټري لایف سټایل چې اوایډ کو څنګه مونږه ډسکشن وکړو مطلب دی چې لږ ایکسرسایز ته ټایم ورکو نو دا ډېر امپورټنټ دی جنک فوډ مونږه اوایډ کو او بل سبزیانې فروټ استعمال هغه مونږه پکې زیات کو په خپل ډایټ کې آئلی سیزونه مونږه کم کو مرچ مسالې هغه مونږه زیات نه استعمالو دومره استعمالو چې خوراک ولا ذایقه برابره وي نو دغه مونږه که اپناو کوو نو زمونږه صحت به ښه وي. صحیح سمره ډاکټر صاحب د زړه خو بیا ځان له مثلا ځان له سپیشلیټي ده خو چونکې د معدې او د دې اکثر درد خبره کوو نو خلک چې لاس نیسي نو یاره زما په څوک وایي زما په زړه درد دی او مسله د معدې وي د چا د معدې مسله وي او مسله د زړه وي داسې قسمه کیسز چې کم دي په دې کې تاسو دا څنګه آیډنټیفای کوئ څنګه ډیفرینشیټ کوئ زموږ عام خلکو ته به څنګه پته لګي؟ دا ډېر امپورټنټ کوېسچن تاسو وکړو مونږ ته ډېر مریضان داسې مونږه ډایګنوز کړي دي ایون ینګ کسان چې هغه معدې درد سره راشي او مونږه کله ای سی جي ورته وکړو نو کې مایکارډیل انفارکشن چې هارټ اټیک ورته وایي هغه مونږه ډایګنوز کړي دي نو معدې والا کوم درد دی هغه زړه درد هم کېدلی شي انفیریر وال ایم آی زړه کومه لاندې حصہ دی چې هغې کله هارټ اټیک وشي نو هغه معدې درد سره هغه مریض مونږ ته راشي نو پیریفري کې د کوم پریکټس کېږي نو دې لپاره زما یو میسج دی چې کله هم تاسو ته معدې درد سپیشلی چې 50 سال نه عمر زیات وي نو تاسو خامخا کارډیک کوم ډایګنوزس دی هغه په ذهن کې خامخا ساتوئ مریض ته ای سی جي کوئ نه کې چې بس معدې والا انجکشن ورته ولګوئ او مریض بس کور ته ولګوئ. صحیح لکه دغه پکې دا کیسز چې کوم دي دا پکې ریپیټ ګورو موږ ښه ډاکټر صاحب د زیړي مسله چې کوم ده یا د لیور سره تړلي کمی مسلې چې کوم دي نو هغه مریضان چې تاسو ته راځي د هغې کم اشاره ده کم مرضونه سیوا دي؟ جی زمونږ چونکې فیلډ ګیسټرنټالوجي سره هیپاټالوجي هم دی نو هیپاټالوجي کې جگر مسلې چې څومره دي هغه مونږ ډیل کوو کې سپیشلی یرکان شو کالا یرکان شو هیپاټایټس بی شو سی شو آټو ایمیون هیپاټایټس شو یا جگر پیوندکاری چې کله وشي لیور ټرانسپلانټ نه پاس چې جگر ولا څومره حفاظت کول دي جگر کیر هغه مونږه هیپاټالوجي کې راځي هغه مونږ کوو. صحیح د زیړي چې څنګه عام کتونکو ته پته لګي په دې کې کم قسمونه ځکه چې یو سړی کور ناسي نو بعضې نیم سمټمز داسې چې انسان ته په خپل کور کې هم پته لګېدی شي بهر چې ځي داسې نښې نښانې چې هغه د خپل سره د وجود او په خپل فزیکل لایک ورته داسې مسلې لګي په کم رنګه به تاسو موږ ته ښایي چې دا مسلې چې کوم دي د دې د زیړي دي؟ داسې یو خو دغه دی چې سترګو کې پیلا رنگ راشي کنه زیړی راشي اخو هر چاته پته لګي او بل دغه داسې مریض چې هغه وایي الټۍ ورځي او الټۍ نه کنټرول کیږي یا د خېټې ښي طرف ته درد کیږي نو آی سی ډي یو کامن علامات وي ایون سترګې زیړوالی یا نه وي راوچت شوې خو داسې مریض کې زیړي یا وړې میتیازې چې وي هغه لږ زیات زیړوالی شروع کی یا بل داسې وي چې غټه پخانه چې وي هغه داسې سپین کلر ته راشي یا خارخ پر راشي نو هم زیړي یو علامات کېدلی شي. صحیح کوم چې تور زیړی دی چې ویل کېږي چې دا لږ زیات د هغې سیوای امپیکټس او په هیلث مانی او د انسان په ژوند مانی دا بیماری دی سمټمز انسان ته پته لګي ځکه چې اکثر دا اورو چې دا زیاتر انسان په خپله پوهېږي نو دی
هغه خپل کار چې کم دی یا نقصان چې کم دی نو هغه کړي د خبره. جی بالکل تاسو بالکل صحیح خبره وکړه. تور زیړی چې د هیپاټایټس بی اور سی دته آسان الف یا پښتو کې د جګر اینه هم ورته ویل شو مونږه څنګه لرګي چې د اینه ورته ولګي نو ا دې خاص علامات مریض ته پته نه لګي. علامات پته لګي چې جګر بالکل کمزور شي نو هغه علامات خېټه کې وبو شي یا وینه الټي وکي یا بهوشي پراشي یا سترګې زیړواله شروع کی نو ای ټایم کې مریض ته پته لګي. نو ای ټایم کې چې پته ولګي نو جګر تقریبا نیم ختم شوی وي. نو ای ټایم کې بیا نور حالات کنټرول کول ډیر ګران شي. نو اینه پهله چې کوم علامات دي جګر کوم خوړل کېږي ای ټایم کې علامات نه محسوسيږي مریض ته. مطلب د سایلنٹ کیلر هم ورته وایي. نو چې په داسې حالات کې چې انسان د پاره دا مهلک ثابتېږي کنه چې نن خو چونکې زموږ سیشن هم داسې روان دی چې د زموږ د ډیرو خلکو لپاره یو انفارمیټیو سیشن دی اګاهۍ د پاره دی. په داسې قسم حالاتو کې چې موږ د خپل صحت باره کې زیات فکرمند یو څه طریقه کېدای شي چې د دې نه بچ شو څه ټیسټونه ولا پکار دي ټایم ټو ټایم یا نور څه داسې وزټس ولا پکار دي کوم چې سپیشلیسټ وي څه طریقه پکار ده چې اگر دې نه بچ شي یا روکتام وشي دې نه. جی ګوره هر بیماری لپاره مونږ وایو چې پریونشن از بیټر دین کیور. روکتام ډیر ضروری دی. نو روکتام لپاره سپیشلی اویرنس پروګرام ډیر امپورټنټ دی ځکه چې ما تاسو ته ویل چې د علامات ظاهريږي نه کله ظاهريږي نو جګر نیم لاړ وي. نو اې لپاره چې یونیورسيټي کې مونږه اویرنس پروګرام سیشنز والو الته کې ګیسټرونټرولوژیسټ الته انوایټ شي خو هغه تھرو گورنمنت لکه یو ماس اویرنس پروګرام سٹارټ شي. ایون جمعتونه مونږه د دې لپاره اویرنس لپاره موبلایز کو نو الته کې یو انفارمیشن کمپین سٹارټ شي او بل داسې چې مونږه کیمپس ولګو الته کې مونږه سکرینینګ پروګرامز کو ما پسو کالجز کې خپل کیپیسټي کې پروګرامز کړی دي نو الته مې سکرینینګ پروګرامز ټیسټینګ او بیا ان پاس ویکسینیشن ډېر امپورټنٹ دی. نو ورلد وایډ 27 جولای چې دا هیپاټایټس ډے مناو کیږي نو کې یو ورځ خو ټول کیمپین اوچلېږي خو یو ورځ زما په ذهن کې کافي نه دی دا یو تھرو اوټ د ایئر دا کیمپین پکار دی. نو لاست ایئر د اوس جولای کې چې مونږ کوم کړو هغه موټو وا میسینګ د میلیونز مطلب دی چې کوم مونږ نه مس کیږي یو میلیونز اف تعداد دی چې اته هیپاټایټس بی دی خو مونږ نه مس کیږي اب مونږه څنګه راوښتو چې مونږه سکرینینګ وکړو. سکرینینګ کې مونږ ته پته ولګي چې په ټایم باندې علاج وشي او که فار ایگزامپل نیگیټیوي چې ته مونږه ویکسین وکړو چې بچوي. صحیح. تاسو د ویکسین ذکر وکړو نو دا څومره چې قسمونه لري په دې کې د ویکسینز اویلیبিলিټي رول افیکټیو کېدای شي. جی بالکل. هیپاټایټس بی د لپاره ویکسین اویلیبিলিټي شته ورلد وایډ. هیپاټایټس سی د لپاره ویکسین نشته دی. نو هیپاټایټس بی د لپاره سکرینینګ ډېر امپورټنٹ دی. ایون ما خپل کور کې ټولې ته سکرینینګ کړی دی او ما ویکسینیشن کړی دی. او تاسو پروګرام توسط سره زما به یو میسج وي چې ټول خلک د خپل کور د لپاره یې باندې ډېر پیسې هم نه راسي تقریبا 200-300 زیات نه زیات په ټیسټ راسي ټول کور ته د ټیسټونه وکړي او چې چا زیړی راوځي چې په ټایم باندې علاج ورته شروع شي او چا زیړی نه وي چې ته ویکسین وشي. صحیح سمره. ډاکټر صاحب په هر فیلډ کې او په هر شعبه کې لګیا د نوې ټیکنالوژیز راځي موږ ګورو مېدې ته دننه کیمرا هم دننه کیږي بیا دا مورو اکثر چې ځینې خلک وایي چې د دې نه ورته نقصان وي یا خوله نه وي نو په دې مې لږ پوهېږي د ټیکنالوژي پوهې کوي نور څه داسې نوي علاجونه نوي مسلې نوي ټیکنالوژیز دلته ایډوانسمنټ نیکې شوی دی که نه جي؟ جی بالکل. نن سبا ټیکنالوژي دور دی. پهله زمانه کې به په کور کې سایکل و یا به یو زوړ گاډی و اوس په هر کور کې درې گاډي وي. نو د شانته زمونږ په کوم فیلډ کې نوې ټیکنالوژیز راغلي دي چې ته کیمرې معاینه وایي. اگه کیمرے معنی فائدے زیادہ دی نقصانات نہ ہونے کے برابر دی یا یو مت جوڑ شوی دے خلق یریگی دینا چې مایدے کیمرے سره زما مایدا چې دی زخمی کیږي یا ماته بل بیماری نه ولګي نو دا سه اس خبره نشته دی او دا ټوله کې سیف پروسیجر دی. ما فیملی کې ډاکټرز دی اته خمون کیمرے معنی کړی دي زمونږ فیملی کې ریلیټیوز کې مو کړی دي نو د اس نقصان نشته دی فائدې زیاتې دي.
نو زما عوام ته دا خاص دی چې کله هم تاسو ته ډاکټر ریکمنډ کی نو فائدې تاسو د پر زیاته دي نقصانات نه خونه کې برابر دي. صحیح ډاکټر صاحب موږ د ماشومان مبارک کې زیات اکثر تاسو ګوري مشران هغه حواله ته زیات احتیاط کوي ګوري خو بیا هم هغه اکثر د هغو د وسنۍ وته یې بازار ته زما او هغه خلما کور خوراک کوي نه نو څومره چې تاسو ته پیشنټس راځي په دې کې تاسو ماشومان هم ګوري د بازاري خوراکونه چې کوم دي د هغو لپاره او بیا په کور کې د صحتمند خوراک نه کېده دا څومره مسلې جوړیږي. ماشومانو لپاره د بهر خوراک د ډېر کامن یو کاز دی چې معدې بیماری سره موږ ته پریزنټ کیږي او موږ ته ډے ټو ډے پریکټس کې ماشومان هم راځي 8 سال ولې 15 سال ولې 14 سال ولې نو یې مین کاز دا دی چې بهر نه د چپس پاپړ داسې زونه او کور کې هم د یو ټرند جوړ شوی دی نن سبا د میګي ټایپ داسې زونه راځي په 2 منټس کې غشو بس په منده ماشومانو ته کېک دی یو ځان ورنه خلاص کی نو د سيزونه سره هم معدې مسلې زیاتېږي نو ماشومانو لپاره پیرنټس لپاره والدین لپاره زما د یو میسج دی چې ماشومانو ته کور خوراک ورکوي سکول ته هم چې زی نو خپل کور خوراک په ټیفن کې ورته بند کوي او ډاکټر صاحب تاسو په توسط سره چونکې کېدې شي زیات تر زم کتونکو ته پته نه چې اینه چې کم د لیور چې کم دی دا د ډېر ورکوټي دغه واپس ری دا کېدې شي لوی دی هم شي چې هغه زیاتره برخه دې کټ شي او یا کم شي او بیرته هغه رنګ سیوا کې وجود کې زما خیال نور به داسې صحیح سي نه وي دې حوالې سره څه وایي چې دا څنګه فینامینل چې زموږ کتونکو ته پته ولګي. جی بالکل لیور چې دی کله سوکړاو شي یا لیور ټرانسپلانټ هم ټیکنالوژي مین غدا دی کوم ډونر وي ان یو ټوکړه راوالي او هغه ریسیپینټ ته ولګي نو ډونر نه کوم ټوکړه کټ شي نو ادا سه نه دی چې هغه نه نیم لیور لاړ او ورې بیا ریجنریټ شي او خپل ځای ونیسي نو لیور کې خدای پاک یو دا ډېر ښه کیپاسټي کړي ایون اکیوټ لیور فیلیر سره موږ ته مریض راشي نو یې پراپر چې کله ټریټمنټ وشي ا لیور خپل ریجنریټ شي خپل ځای بیا راونیسي. د لیور ټرانسپلانټ نه پس هم تاسو ته مریضان راځي نو د هغې څه پروټوکول وي یا د هغې څه د ژوند طور طریقې داسې کیسز خو به هم تاسو ته راځي. جی بالکل لیور ټرانسپلانټ چې دی هغه خو سرجن کار دی چې لیور هلته پیونکاري وکړي او اینا پاس سرجن کار ختم شي لیور ټرانسپلانټ سرجن اینا پاس بیا زموږ کار شروع شي نو هغه خو ټول عمر دپاره به لیور خیال ساتل غواړي نو هغه مریضان هیپاټالوجسټ ته راځي نو هغې جگر څومره حفاظت وي فیوچر کې کوم میډیکیشن کوم بیماریانې نه بچ کول کوم پیچیدګي وي ټول موږ ډیل کوو. صحیح موږ چې ډاکټر صاحب دلته چې څومره ډاکټران صاحبان راغلي نو د یو خو د ایکسرسایز خبره موږ ګورو په دا سره چې په ټولو یوه ده چې ایکسرسایز ډېر زیات افیکټیو رول پلی کولی شي بله چې کوم دی نو چې موږ ته زیات هغو ته سر ټکوي نو هغه سیلف میډیکیشن دی دې حوالې سره تاسو څه وایي ځکه چې موږ خو اکثر کورونو کې او په کلو کې یو بل ته ووایو یاره فلانې ګولۍ چې کوم دی ډېره زیاته ښه ده د دې څه کردار شته تاسو ته په دې مسلو راتلو کې یا مریضان چې تاسو ته کم راځي. سیلف میډیکیشن چې دی بالکل زمونږ فیلډ ریلیټډ سیلف میډیکیشن د وجې نه ډېر زیات پیچیدګي جوړیږي. صحیح کې بدپرهیزي زمونږ چې کوم ډسکشن وکړي کې یو کامن کاز دی د دردونه ګولۍ خلک یوز کوي په کلیو کې نو خپله بس واچوي او د وجې نه انسیډز مونږ ورته وایو په میډیکل ټرمینالوجي کې نه ښه معدې بدهضمي جوړیږي او بل د ایچ پایلوري جراثیم چې دي هغه وینه ټیسټ هلته کې ورته وشي نو بس بیا میډیکیشن شروع شي انټي بایوټیک شروع شي یو کورس ورته وکړي بیا میاشت پاس بیا ټیسټ وکړي خو بیا پازیټیو راشي څنګه مونږ ډسکشن وسوکه نه پاس بیا بل کورس نور انټي بایوټیک بیا میاشت پاس بیا پازیټیو راشي بیا نور انټي بایوټیک نو دا یو سیلف میډیکیشن پروسس غو سٹارټ وي نو هغې نقصان څه دی زموږ سوسایټي کې چې نن سبا مونږ چې ایچ ایم سی کې میجارټي کوم مریضان داخليږي دا عام انټي بایوټیک اثر نه پکوي ته آخري توپ چې مونږ ورته وایو چې مونږ هغه ریزرو ساتلی وي هغه اوس مونږ کامنلی یوز کوو ځکه چې نور انټي بایوټیک اثر نه پکوي مین کاز چې دی سیلف میډیکیشن. صحیح ډاکټر صاحب یو جهان مننه او ډېر زیات انفارمیشن چې کوم دی نو موږ ته میلاو شو زموږ کتونکو ته میلاو شو چونکې ستاسو دا موضوع داسې دی چې په نورو خپرونو کې هم ډېر پوښتنې زموږ پاتې دي او به کېږي تاسو بیا هم تکلیف درکوو ستاسو راتګ یو جهان مننه